بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 88 نمبر درس دی. منصرف او د غیر منصرف سبقونه شروع دي. منصرف دا اسم چې دی کنه، اسم دا دوه قسمه، یا به دا معرب یا به مبني. بیا دا مبني خو په ځای پرېښودو، دا معرب هم واغستو. دا معرب اسم به بیا دوه قسمه، یا به منصرف یا به غیر منصرف وي. نو د منصرف او د غیر منصرف تعریف هم د دې نه مخکې درس کې کړو چې منصرف هغه اسم ته وایي چې د اسباب منع صرف 9 سببونه چې دي د هغې نه پکې یو سبب هم نه وي، او دویم درې حالتو کې هم په درې شکلو کې راځي، یعنې حرکتونه پې درې واړه وي، زبر زیر پیش یا ضمه فتحه کسره او تنوین هم پې راځي. او غیر منصرف د دې خلاف دی. یو خو په دې کې اسباب منع صرف نه به پکې یا 2 سببونه وي، یا یو داسې سبب چې هغه د 2 سببونو برابر وي. ټیک شوه. او دویم پکې تنوین به پې نه راځي په غیر منصرف باندې، او په غیر منصرف به کسره نه راځي. ټیک شو، دغه دي. او اسباب منع صرف هغه ما تاسو ته بیا ووي چې هغه دغه شعر کې بند دي: عدل و وصف و تانیث و معرفة، عدل و وصف و تانیث و معرفة، وعجمة ثم جمع ثم تركيب، وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، والنون زائدة من قبلها ألف، ووزن فعل وهذا القول تقريب. ګورې جی، عدل پکې دا یو سبب دی. دا عدل یو شو، وصف 2 شو، تانیث 3 شو، او معرفه 4. خو یادو ساتئ جی، یادو ساتئ جی، دا معرفه نه، د معرفه دا معرفه چې ده که نه، د معرفې ګوره مونږ ما تاسو ته چې کوم هغه مخکې درسونو کې ویلي وای د اسم وسعت لحاظ سره 2 قسمه دی، یا به معرفه یا به نکرې. بیا هم د معرفې 2 قسمونه یې زده کړه. عدل اول پکې چې نه، عدل نه، اول پکې چې دی دغه دی اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، معرب باللام او ندا، اسم دا ټول اسماء اشارات. دغه د معرفې 2 قسمونه دي. خو هغه نور 6 قسمونه به نه استعمالیږي. ښه، په معرفه کې به صرف علم استعمالیږي. علم اسم ته وایي، نوم ته وایي. نو د معرفه کې صرف علم. ها، علم، علم اسم ته وایي. اسم، ښه، علم څه ته وایي؟ اسم ته. نو د معرفې کې به صرف هغه د 2 قسمونو نه به یو قسم شمارلی کېږي. هغه معرفه چې وایي نو معرفه علم وي، اسم علم وي. ټیک شوه. نو عدل، وصف، تانیث 3 شو، او معرفه کې دا علم چې دی دا 4 شو. عجمه دا 5 شو، او جمع چې دی دا 6 شو. جمع دا 6 شو، او ترکیب چې دی دا 9 شو. ترکیب پکې دا 9 شو. صحیح شو جی؟ په دې موږ پوهیو. او نون زائدة من قبلها الف، نون زائده چې دی هغه دا پکې 8 شو، او دا وزن فعل چې دی دا پکې 9 شو. نو 9 اسباب دي. د غیر منصرف 9 اسباب دي. د 9 اسبابونه به په یو یا به 2 سببونه په یو ځای راځي، یا به یو داسې سبب چې هغه د 2 برابر وي. اوس عدل پیژنو. عدل چې دی که نه، عدل هغې ته وایي چې د خپل اصلي صیغې نه راوتی، د خپل اصلي شکل نه راوتی بل شکل ته وړېدلی، هغې ته عدل وایي. وصف صفت ته وایي. وصف صفت ته وایي. وصف څه ته وایي؟ صفت ته وایي. تانیث، نو تانیث مؤنث ته وایي. نو ګوره، په مؤنث کې هر مؤنث نه، هغه مؤنث چې یعنی الف مقصوره او الف ممدوده. الف مقصوره ګورې دې ته وایي چې داسې وي، حبله. ټیک شوه. یا کبرا، چې دا کله زبر او یا په آخره کې وي. ټیک شوه. نو دغه ته الف مقصوره وایي. نو دا مؤنث دي. الف مقصوره مؤنث. نو دا الف مقصوره چې ده که نه، دا د 2 سببونو برابر ده. 2 سببونو برابر. او په دې مؤنث کې یو بل دی الف ممدوده، چې اخره کې ګوره حمزه او الف وي، لکه حمراء، صحراء. نو دا الف او حمزه چې راشي، نو دا عموما الف دې ته الف ممدوده، او دا مؤنث دی، او دا هم د 2 برابر دی. ښه، نو ګورې مؤنث چې دی که نه، مؤنث کې نو دا مؤنث کې دا الف ممدوده او الف مقصوره چې دی دا د 2 سببونو برابر دی. دې کې به دویم سبب لټولو ضرورت نشته. او معرفه کې به صرف علم، معرفه
چې صرف پدې کې به صرف علم اسم ته وي نو دغه به وي. عجمه چې عجمي نوم وي عربي نوم نه وي. ټیک شوه. لکه اوس زمونږ پاکستانیانو کې چې کوم پاکستان چې دی نو دا عجمي نوم دی عربي نه دی. چې د عرب نه علاوه د کوم ملک یو لفظ وي که نه نو هغه ته عجمي وي او چې عربي نوم وي که نه هغې ته عربي وي. چې د عربی د اسم نه بغیر اوس ابراهیم دی ابراهیم نو دا ابراهیم چې دی دا د ابراهیم علیه السلام نومو. ټیک شو. د پیغمبر نومو. خو دا ابراهیم چې دی که نه دا عربي نوم نه دی په قرآن کې خو استعمال دی خو دا عربي نوم نه دی دا عبراني نوم دی. اوس آدم علیه السلام دی آدم علیه السلام نو دا آدم چې دی دا عربي نوم نه دی دا عجمي دی. ټیک شو. دغه شان اسماعیل علیه السلام اسماعیل چې دی دا عربي نه دی په قرآن خو استعمال دی خو دا عربي نه دی دا عجمي دی. اسحاق علیه السلام دغه شانته چې نور داسې نومونه چې هغه عربي نه وي هغه عجمي وي نو دا به هم غیر منصرف وي. او جمع نو جمع ګوره هره جمع نه یادوي. یو ګوره جمع دوه قسمه ده. یو جمع سالم ده یو جمع مکسر ده. بیا دا جمع سالم چې ده دا جمع مذکر ده او جمع مؤنث جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم نو دقه نه یادوي. جمع سالم نه یادوي او جمع مکسر یادوي او هر جمع مکسر هم نه یادوي. هغه جمع مکسر یادوي چې هغه د منتهى الجموع یعنی منتهى الجموع جمع هغه جمع چې منتهى الجموع وي هغه جمع چې منتهى الجموع وي یعنی منتهى الجموع هغه وزن ما تاسو ته ویلی وی چې په اول حرف باندې زبر وي په دویم حرف هم زبر وي په دریم ځای باندې الف وي او د الف نه پس یا یو مشدد حرف وي یا د الف نه پس دوه حروف وي یا د الف نه پس درې حروف وي خو د امینځ والا پکې ساکن وي. خو دغه دې ته الف جمع وي. د دې الف جمع نه مخکې دوه حروفو باندې زبرونه نو دې ته منتهى الجموع وي. منتهى الجموع دې جمع ته څه وایي منتهى الجموع یعنی چې د جمع انتها وشوه دا نور نه جمع کیږي. ټیک شوه. لکه مثلا ګورئ د مفاعلو په وزن وي مفاعلو لکه مفاعلو او یا د مفاعیلو په وزن وي مفاعیلو دا مخکې انشاءالله تعریفونه وایو مفاعیلو. نو ګورئ دا جمع چې ده که نه دا د دوو سببونو قایم مقام ده د دوه سببونه. ٹھیک شو. دا د دوه سببونو قائم مقام ده دا جمع. نو جمع منتهى الجموع ته مراد ده. ها منتهى الجموع جمع منتهى الجموع د دې جمع نه مراد ده. ها عجمه مو پیژند چې عربي نوم نه وي. ترکیب نو هر ترکیب نه ګوره ترکیب چې دی دا مضاف مضافره والا ترکیب دی مبتدا او خبر والا ترکیب دی فعل او فاعل والا ترکیب دی نو دغه نه یادوي. ترکیب دی نه صرف مرکب منعصرف هم چې ویلو هغه دوه اسمونه چې را یوځای کړل او یو اسم یې جوړ کړو. ګوره ما تاسو مخکې ویلو بعل دا د یو بوت نوم دی او بکو چې دی بک دا د بعل بک بعل او بک نو دا بعل غالبا دا د بوت نومو او دا بکه چې دا د یو بادشاه نومو نو دا دوانه را یوځای که نو د دې نه د ښار نوم کېښود بعل بکه نو دې ته منع صرف وایي. دې ته منع صرف مرکب منع صرف نو دغه ترکیب ته مراد دی. ها ترکیب هر یو نه ترکیب کې مرکب منع صرف. ٹھیک شو. دا ترکیب ته مراد دی. او نون زائدتان چې دی هغه اسم یا هغه صفت چې د هغه اخره کې الف او نون وي اخره کې الف او نون وي لکه عمران کې وګوره اخره کې الف او نون دی. د عمران ته وګورئ عمران اخره کې الف او نون دی نو دې ته نون زائدتان وایي. عثمان د عثمان کې اخره کې الف او نون دی دې ته نون زائدتان وایي. سلمان اخره کې چې الف او نون راځي دې ته نون زائدتان وایي. فرحان ٹھیک شو الف او نون اخره کې دی. دغه شانته ورپسې کامران الف او نون دی دغه. نو کم چې داسې اسمونه وي نو د هغې اخره کې الف او نون وي هغه غیر منصرف وي هغې ته نون زائدتان وایي. وزن فعل چې د فعل په وزن وي یعنی د فعل څنګه چې د فعل وزن یې که نه هغه شانتې د دغه څیز هم وزن وي لکه د فعل په شانتې چې وي لکه افعلو دی افعلو دا فعل دی افعلو نو د افعلو په شانتې چې دی راځي احمدو افعلو او احمدو دا یو شان دی. دا فعل دی او دا اسم دی خو د وزن فعل دی. اسم دی احمد د خلکو نومونه دي
ټیک شو او د فعل په وزن هم دی د فعل په شان تم دی ټیک شو دغه شان احمدو د افعالو چې دی د افعالو په شان چې دی اسلمو راځي اسلمو نو دې ته وزن فعل وای اسلمو دغه شان راځي اکبرو اکبرو د افعالو په شان راځي اصغرو اصغرو نو دا اصغرو چې دی دا د افعالو په وزن دی ټیک شو د فعل په وزن دی نو دا دې ته وزن فعل وای ټیک شو نو دا خو د دې تعریفونه وکړو خو ان شاء الله دا بیا تعریفونه به د دې لیکو اوس د هر یو مثال اوس تا ته وایي چې په عمر کې نه دی عمر په دې کې دوه سببونه وښایه چې کوم دوه سببونه دي پکې نو عمر کې چې دی که نه دوه سببونه دي یو عدل دی عدل مطلب د عمر چې دی د اصل چې دی عامرون دی ٹھیک شو دا فرض کړی شوی دی دا دې ته یو عدل چې دی هغې ته تحقیقي وایي او یو ته تقدیري وایي نو دا عدل تقدیري دی انشاءالله دا مخکې د دې تعریفونه به وایو ښه نو عمر کې دوه سببونه دي یو پکې عدل دی ټیک شو او یو عمر د خلکو نوم دی که نه او نوم چې دی دا معرفه وي نو علم نوم ته علم وایي علم معرفه دی ټیک شو د معرفې قسم علم ٹھیک شو نو عمر کې دوه سببونه دي یو پکې عدل دی یو پکې علم معرفه ښه ثلاثو چې دی په دې کې هم دوه سببونه دي عدل هم پکې دی ځکه دا د خپلې اصلي صیغې نه اورېدلی دی بل دا ثلاثو خپل اصلي صیغه دا ثلاثو نه دی دا بل دی نو د هغې نه دا راوړېدلی دی ځکه دې ته عدل وایي او دې کې یو وصف هم دی دا صفت دی وصف صفت ته وایي 3 نمبر طلحتو وګوره طلحه دا د خلکو نومونه دي طلحه حضرت طلحه رضی الله عنه د یو صحابي نوم دی نو دا طلحتو چې دی که نه دې کې هم دوه سببونه دي یو پکې د مؤنث دا ګول تا ده وګورئ نو یو پکې د تانیث دی او دویم دا نوم دی که نه نو نوم ته علم وایي او علم چې دی دا معرفه دی ٹھیک شو نو په طلحه کې چې دی دوه سببونه دي یو پکې تانیث دی یو پکې تانیث مؤنث ته وایي تانیث دا علامت دی پکې د تانیث علامت دی پکې ښه دا ګول تا د مؤنث علامت دی نو یو پکې دغه د مؤنث علامت دی او بل دا اسم دی که نه د خلکو نومونه دي نو دې کې دوه سببونه دي دا دوه سببونه چې په کم اسم کې وي هغه غیر منصرف وي حالت رفع کې به ضمه وي پې حالت نصب او حالت جر دواړو کې به پې فتحه راځي په ده باندې به کسره نه راځي زینب ته وګورئ زینبو په دې کې هم دوه سببونه دي زینب وګورئ د سړي نوم خو نه دی که نه د ښځو نوم دی نو ګوره د ښځې چې هغې ته مؤنث وایي نو دې کې دا تانیث شو ټیک شو او بل دا اسم دی که نه اسم دی نو اسم ته علم وایي علم معرفه دی نو ګوره دې کې هم دوه سببونه راغی یو پکې تانیث راغی یو پکې علم معرفه راغی دغه شان ابراهیم کې هم دوه سببونه دي ما تاسو ته ویلي چې ابراهیم د عربي نوم نه دی عجمي دی نو یو پکې عجمه شو او یو نوم دی که نه نوم ته علم وایي نو دا علم چې دی د معرفې یو قسم دی ټیک شو نو په ابراهیم کې دوه سببونه دي عجمه ٹھیک شو یو پکې عجمه دی یو پکې علم معرفه دی ښه اوس شپږم نمبر مساجدو وګورئ دا اول دلته وګورئ د مفاعلو په وزن دی که نه نو مفاعلو او مفاعیلو دا منتهى الجموع صیغې دي د مفاعلو د مفاعیلو دا د منتهى الجموع صیغې دي نو منتهى الجموع چې ده که نه هغې کې بس صرف یو سبب کافي دی هغه د دوو سببونو برابر دی دونه طاقت پکې دی چې د دوو مقابله کولی شي نو هغې ته د دوه سببونو برابر وي نو مساجدو کې چې دی یو سبب دی د دوو سببونو برابر دی یو سبب دی هغه څه شی دی جمع منتهى الجموع ده نو د جمع منتهى الجموع د مفاعلو په وزن دی که نه نو چې د مفاعلو یا د مفاعیلو په وزن وي که نه نو هغه به غیر منصرف وي هغه به منتهى الجموع وي لکه مثلا ګورئ د مفاعلو په وزن مساجدو دی مساجدو نو دا به حالت رفع کې مساجدو وي حالت نصب کې به مساجد وي او حالت جر کې به مساجد وي په ده به کسره نه راځي او تنوین هم پې نه راځي ښه جي دا وګوره دا یو ضمه ده پې راغلی حالت نصب کې به مساجد وي او حالت جر کې به مساجد وي ٹھیک شو وګوره دواړو کې دلته کې فتحه ده دلته هم فتحه ده په ده په غیر منصرف کسره هم نه راځي او تنوین هم پې نه راځي تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي نو وګوره په دې یو پیش دی او یو زبر دی پې نو ګوره دا د مفاعلو په وزن دی د دې یو په وزن دی اوس د ده په وزن چې دی د ده په وزن نو هغه ګورئ مفاتیح د مفتاح یو چابي ته وایي مفاتیحو نو وګورئ دا مفاتیحو چې دی دا د مفاعیلو په وزن دی څنګه چې مفاعیلو دی دغه شان مفاتیحو دی نو دا مفاتیحو چې دی که نه
دا جمع ده د مفتاح چابي ته مفاتيح ډېرې چابيانې نو دا منتهى الجموع جمع ده ها دې ته منتهى الجموع جمع منتهى الجموع ورته وي جمع منتهى الجموع ورته وي نو دا جمع چې ده کنه دا منتهى الجموع جمع دا د دوه سببونو برابر ده دې ته د بل سبب دې کې د لټولو ضرورت نشته نو مساجد او مفاتيح دا دواړه منتهى الجموع دي دا د دوه سببونو برابر دي د دوه سببونو قائم مقام دي جمع منتهى الجموع ده ٹھیک شو اوس بعلبکه بعلبکو چې دی بعلبکو دې کې دوه سببونه دي بعلبکو کې یو خدا ګورئ یو دا بعل یو اسم دی او بکو چې دی دا بل اسم دی نو دا دوه اسمونه چې رايوځي شي دې ته ترکیب وایي دا دوه اسمونه چې رايوځي شي دې ته ترکیب وایي نو دې ته مرکب منع صرف وایي نو ګوره دا ترکیب نو دې کې یو ترکیب دی چې دوه اسمونه یو شوي دي دغه ته ترکیب وایي نو دوه اسمونه یو کړي نو دغه ترکیب شو او دا بعلبکو چې دی دا اسم دی د یو خاري نوم دی نو ګورئ اسم ته علم وایي او علم د معرفي قسم دی نو ګوره د بعلبکو کې دوه سببونه راغلي یو پکې ترکیب دی یو پکې علم معرفه ٹھیک شو اوس احمدو دی اتم نمبر احمدو په احمدو کې دوه سببونه دي په احمدو کې څو سببونه دي دوه دي دلته کې مې اول مخکې پوهه کړی د فعل په وزن دی یعنی وزن فعل چې د فعل په شان دی څنګه افعلو دا فعل دی ٹھیک شو نو د په شان احمدو راغی او د په شانتي اسلموم راغی د فعل په شانتي اکبروم راغی د فعل په شانتي اصغروم راغی ٹھیک شو او د فعل په شانتي افضل د باز خلکو نوم افضل وی کنه افضل نو افضلوم راغی اعظموم راغی ٹھیک شو اعظم د قشانتي افضل اصغر اکبر اسلم احمد نو دا وګورئ دا د فعل په وزن دی یعنی د فعل په شانتي دی څنګه چې افعلو دا فعل دی نو د دې فعل په شانتي د احمدوم دی اسلمو اکبرو اصغرو نو وزن فعل دی احمدو دا وزن فعلم دی ٹھیک شو او علم دی احمد نوم دی کنه او نوم ته علم وای او علم د معرفي قسم دی نو معرفه شو د قشانو سکرانو کې چې د کوم دوه سببونه دي سکرانو کې دوه سببونه دي یو وصف ته وصف صفت ته وای د سکرانو کې دا صفت ته ځکه چې سکران بهوشۍ ته وایي غالبا یا نشې ته وایي نشه نو نشم دا هم یو صفت دی او الف و نون زایدتان دی اخره کې پکې الف و نون زاید دی ٹھیک شو نو دی ته دغه وایي یا داسې یو اسم وي چې هغه اخره کې الف و نون وي نو هغې کې به یو الف و نون زایدتان وي دویم به پکې علم وي خو دا خو وصف دی وصف سکران چې دی دا دغه ته وایي دا غالبا نشې ته وایي نو دا د منصرف او د غیر منصرف هغه پہچان دی چې کوم غیر منصرف هغې ته وایي چې په هغې کې دوه سببونه وي یا یو سبب چې هغه د دوو قایم مقام وي نو دا مؤنث چې دی دا تانیث دا تانیث هم د دوو قایم مقام دی دا تانیث خو په دې تانیث کې ګورئ یاد وساتئ په دې تانیث کې او دا جمع په دې تانیث کې هر تانیث نه مراد نه دی یو هغه دغه د الف مقصوره حبلا کبرا وغیره او یو الف ممدوده چې کم صحراء اخره کې الف او حمزه وي ٹھیک شو دا د دوه سببونو برابر وي او جمع چې ده کنه هر جمع مراد نه دی دې نه منتهى جمع منتهى الجموع مراد دی جمع منتهى الجموع چې منتهى الجموع جمع چې ده هغه هم د دوه سببونو برابر دی یو تانیث کې د الف ممدوده او الف مقصوره دا د دوه برابر دی او یو جمع کې جمع منتهى الجموع دا د دوه برابر دی ٹھیک شو دې کې د دویم صفت یا د دویم وصف لټولو ضرورت نشته د دویم دغه چې دی کنه کم د سبب د دویم سبب لټولو ضرورت پکې نشته مؤنث وي تانیث او په تانیث کې د الف مقصوره یا الف ممدوده وي بس دې کې صرف د الف ممدوده دی دا بس صرف د دوه سببونو برابر دی دې کې د دویم سبب ضرورت نشته دا قشان الف ممدوده یا الف مقصوره دې دوانو کې چې کم یو وي او منتهى الجموع چې د مفاعل یا د مفاعل په وزن باندې وي نو دا د دوه سببونو برابر دی د بل سبب لټولو ضرورت پکې نشته او د نورو کې به دوه سببونه وي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام